بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم. د خیبر پښتونخوا چې کومه نگران کابینه وه هغه فارغه کړې شوه. په دې حواله به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر صحافي فدادیل صاحب موجود دی. فدا صاحب ډیره مننه. او دا راته ووایي چې د نگران کابینه فارغولو ضرورت ولې راپېښ شو؟ ډیره مننه. یو خو الیکشن کمیشن ته ډیره موده پس یو خیال راغلی و، چا ورته ویلي و، چا اطلاع ورکړې وه چې دا نگران کابینه چې دا سیاسي ده. نو تقریبا 10 یا 9 ورځې مخکې یو خط لیکلی و وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته اعظم خان ته چې ستاسو په کابینه کې کوم سیاسي غړي دي هغه تاسو فارغ کړئ، یو غیر سیاسي خلک والی. نو په هغه خط په رڼا کې مشاورت لږ اوږد شو، فوري عمل خو به ونه شو. خو نن الوداعي ملاقات و د نگران چې کوم غړي دي هغې د نگران وزیر اعلی سره، او په هغې کې نگران وزیر اعلی ته دې نه مخکې په مشاورتونو کې دا تجویز ورکړی شوی و چې بجای د دې چې تاسو فارغ کړئ دا نگران غړي، د ټولو نه استعفاګانې والي. په دې کې چې کوم سیاسي مشران یا وزیران دي هغه پکې هغې استعفاګانې به تاسو قبولې کوئ، او دې کې چې کوم غیر سیاسي دي هغې استعفاګانې به تاسو قبولې نه کوئ، نو بیا هغه به پاتې شي. اوس ټولو نه استعفاګانې چې کومې دي هغه طلب شوي دي، غوښتې شوي دي. نو اوس به فیصله دا کېږي چې څوک به پاتې کېږي او څوک به نه پاتې کېږي. اطلاع دا ده چې په دې کې به یو نگران منسټر چې دی هغه ته به ترقي ملاویږي. اب کېدای شي چې ترقي به په کوم صورت کې ملاویږي، اوس هغه را روان وختو کې به پته لګي. خو په دې کې چې کوم اعتراضات و په دې نگران کابینه باندې هغه خو ښکاره و، او خو سیاسي ګوندونو په خپله هم منلې وه چې چا وایي چې زموږ 2 دي کسان په کابینه کې، چا وایي زموږ 3 دي. ګیله د اتحادي جماعتونو دا هم وه چې کوټې نه زیاته حصه اخیستې ده جمعیت علما اسلام، او په دې کابینه کې د گورنر حاجي غلام علي صاحب ملګري هم وو، د دې د چیمبر ملګري، صنعتکار، تاجران هغه هم پکې شامل وو. او دې کې د سیاسي جماعت سره چې کوم تعلق ساتي گورنر صاحب جمعیت علما اسلام د هغې نمایندګان هم پکې وو. په دې کې داسې نمایندګان هم وو، داسې وزیران هم وو چې هغه به په آینده الیکشن کې برخه اخلي، باقاعده امیدوار په توګه به هغه شرکت کوي په الیکشن کې. نو سوالونه ډېر وو، تحفظات او اعتراضات ډېر وو په دې کابینه باندې. تحریک انصاف له طرفه هم ډېر زیات اعتراضات وو، خو هغه اعتراضات بیا لږ کمزوري ځکه شو چې کوم اتحادي جماعتونو دي هغې په خپله بیا اعتراضات شروع کړو یو بل باندې، خاص کر په گورنر حاجي غلام علي صاحب باندې، او بیا یې په گورنر باندې هم الزامونه لګول. گورنر هاوس حوالې سره هم ویل چې دا د کرپشن ګډ جوړ شوی دی، مختلف وزیرانو باندې هم الزام ورو. او بیا به تاسو ته به پته وي چې صوبایي صدر د عوامي نیشنل پارټي امل ولی خان صاحب ملاقات هم یو څو ځلې وکړو شهباز شریف صاحب سره. هفته تقریبا به کېږي چې یو ملاقات بیا شي. موږ پریس کانفرنس کې هغه نه تپوس هم دا کړو چې ستاسو تحفظات ختم شوي دي که نه، نو هغې جواب دا ورکړو چې نه. چې کوم کابینه فارغه شو، د کابینې چې کوم ممبران هغه فارغ کړی شو، نو آیا چې کوم وزیر اعلی د نگران وزیر اعلی اعظم خان هغه به هم فارغیږي؟ او بیا دغه خبرې هم مخې ته راځي چې د خیبر پښتونخوا چې کوم گورنر دی غلام علي هغه به هم د خپلې عهدې نه لرې کوي. نو په دې کې څومره حقیقت دی؟ ګوره څو پورې چې د وفاق تعلق دی، وفاق کې اوس بدلون راغلی دی. شهباز شریف خو لا وزیر اعظم دی، چې څو پورې نگران وزیر اعظم نه راغلی. قومي اسمبلی تحلیل شوی ده، وفاقي کابینه تحلیل شوی ده. د سیاسي جماعتونو هغه اثر و رسوخ، هغه طاقت، هغه قوت پاتې نه دی چې کوم مخ کې وو. نو گورنر ظاهره خبره ده چې د جمعیت علما اسلام نامزد وو، په دې کې اتحادي ګوندونو خپله برخه اچولې وه، مولانا فضل الرحمن هغه نامزد کړی وو، داسې نگران وزیر اعلی اعظم خان نامزد کړی وو، پخوانی وزیر اعلی محمود خان، ورسره پخوانی د صوبایي اسمبلی اپوزیشن لیډر اکرم خان درانی، او په دې کې پرویز خټک صاحب خپل کردار ادا کړی. نو په دې شپږو میاشتو کې چې موږ کوم صورتحال وکړو د نگران وزیر اعلی، هغه نه هم لکه خلک مطمئن نه دي، چې کوم فیصله ساز خلک دي هغه ته مطمئن نه دي. هغه خو یو صحت ټیک نه، مختلف اجلاسونو کې نور خو پرېږده چې مشترکه مفادات کونسل چې کوم میټینګ و، ډېر مهم میټینګ و، په هغې کې هم هغه آنلاین شریک شوی و، په خپله نه شو تللی. داسې یوم شهدا تقریب و په پېښور کې د پولیس، هغې کې هم لکه هغه شرکت نه کړی. بیخي لکه مطلب دا چې یو داسې کردار یې ولوبولو
چې هغې نه لکه خلک مطمئن نه دي. اوس ویل کېږي دا چې یو نگران منسټر چې کوم دی هغه کېدای شي چې پروموټ شي وزیر اعلی په حیثیت باندې مخې ته راشي. داسې د گورنر حاج غلام علي حوالې سره هم دا خبره کېږي چې کېدای شي اوس بدلون راشي. خو په دې کې څومره مزاحمت کوي مولانا فضل الرحمن صاحب دا به اوس د کتو خبره وي. او دې کې بیا سابق چې کوم گورنران دي دلته په خیبر پښتونخوا کې چې پاتې شوي دي اویس احمد غني او بیا انجینیر شوکت الله دا حوالې سره چې دا نومونه مخې ته راغلي چې دا کېدای شي چې د حاجي غلام علي چې کله کېدای شي که ریپلیس شي نو دې کې به یو کس راځي. کېدای شي بل نوم داسې مخې ته راشي. خو دا اطلاعات دي چې ډېر غټه پیمانې باندې به بدلون چې څنګه په نگران سیټ اپ کې راغو وفاق نه پس دلته وفاق کې چې نگران وزیر اعظم راشي نگران کابینه راشي دلته به مزید هم بدلون راځي. دلته به نور چې کوم منسټران راځي نو دې کې به سیکټریان بدلېږي کمشنران به بدلېږي ډي پی اوز او آر پی اوز او چې کوم د پولیس بلکې دومره پورې خبره کېږي چې د آی جي او د چیف سیکرټري د بدلولو هم خبرې شته دي. چې کوم نگران کابینه راځي دا به څوک وي راتلونکي کابینه او بیا چې کوم دې سره به هغه تاثر ختم شي چې خلکو به چېرې دغه نگران کابینه موجوده وي د الیکشن شفافیت چې کوم دی هغه ممکن نه دی. ګوره شفافیت ډېر غټ سوال و که نه د شفافیت د سوال د وجې نه الیکشن کمیشن یو خط ولیکه او دا یې وویل چې سیاسي چې کوم وزیران دي هغه تاسو وباسئ د کابینټ نه. اوس که کوم خلک راځي نو ویل کېږي دا چې هغه به ټیکنوکریټس وي ماهرین به د مختلف شعبو د تعلیم ماهرین به ریټایرډ ججان کېدای شي ریټایرډ جرنیلان کېدای شي د مختلف شعبو هغه ماهرین چې د دې صوبې ته ضرورت دی یا د دې قوم ته ضرورت دی چې مختلف شعبو کې خپل مهارت وښیي او سیاسي وابستګي نه لري. خو ما ته داسې ښکاري چې سیاسي وابستګي لرونکي به بیا یو ځل راځي د کابینټ ته او بیا به یو ځل هغه سوال اوچتېږي او خلک به دا سوال کوي اعتراضات به کوي خاص کر تحریک انصاف به دا سوال کوي اعتراض به کوي چېرې دا قسم منسټران که فرض کا بدلون هم راغو نوي منسټران هم راغل نو بیا د زړو د بدلولو څه ضرورت و. صحیح شو ډېره مننه. کتونکو تاسو ته به ډېر سوالونو جوابونه میلو شوي او یقینا چې د خیبر پښتونخوا کوم سیاسي صورتحال دی د هغې نه به هم خبر شوي.